السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو پته را چې نن سبا د اسرائیل او د ایران په منځ کې کوم حالات شروع دي، کوم کشیدګانې شروع دي. په دې وخت کې عرب دي او که عجم دي، که شیعه دی او که سني دی، مونږ ټول مسلمانانو له پکار دي چې په دې وخت کې مونږ دا فرقه وارث ختم کړو، دا فرقې نه ځان وساتو. په دې وخت کې زمونږ دپاره غټه فتنه چې کومه دا اسرائیل دی. اسرائیل دنیا نن سبا زمونږ د مسلمانانو دپاره غټه فتنه اسرائیلي دي. نو که موږ مسلمانان نن یو نه شو نو ورکېږو. ورنې فلسطین وهو، بیا یې لبنان، بیا یې یمن، نن دا ایران. دا لرې نه را چې وخت په ځای پاکستان به هم سترګې سترګې کړي، یا سعودي عرب ته یا دوبۍ ته قطر، دا کوم ملکونه چې دي د به هم سترګې سترګې کوي او را باندې کوي به کوي. نو د هغې دپاره موږ له پکار دي چې یو شو، او که یو نه شو که نه نو ورکېږو. اوس په دې وخت کې دا پرېږدئ چې ته شیعه یې او زه سني یم، او ته شیعه او زه سني، او سني او شیعه او سني شیعه، دا په دې وخت کې نه لري پکار. او د دې نه غټه فایده دا یهود او دا کافران اخلي. بهر کې ټول مسلمان د پیغام دی چې په دې وخت کې موږ یو شو، یو موټی شو. ایران خو نږدې دی، کم سے کم چې موږ دعاګانې وکړو، د هغوی په سپورټ کې ودرېږو. نو چې موږ عوام یو شو نو حکومتونه به انشاءالله یو شي، هغه افغانیان دي او که هغه عرب دي، چې موږ کم سے کم په یو وخت کې ټول یو شو. اسرائیل وړوکی ملک دی، 1 کروڑ آبادي ده. ځین چې 50,000 ورشي مسلمانان، نو ام به له څرمنې اړې دي. خو ترکیب جوړ کړي دا بل خنزیر نه، زم طلاق، دا نتنیاهو مردار، دا بل ښځه کوسی، ټرمپ دی که ډرم دی، خنزیر سړی دی. نو ده په ښځه راولګم، د دې هم دنګل غواړي، خنزیر بچی دی، حرامي دی. خدای دې تباه و برباد کړي، الله دې غرق